پاکستان تیر شوی سمودي دراسې په افغانستان باندې د خپل هوایي جهازونو په تھرو باندې هم اټیکس وکړل، په بارډرز کې په پوسټونو باندې ول اټیک کړي. د افغانستان د طرفه هم څه ریټالیشن شروع دی. حالات یو بل منځ کې چې کوم تاوتریخوالی دی هغه ډېر حده پورې دې حد ته تللی دی چې اوس د روغې خبرې یا د جوړښت خبرې چې کومې دي ډېرې ګرانې شوي دي. د هغې چې کوم اتھارټیز دي افغانستان سره چې ستاسو نه موږ ته خلک لانچ شي او دلته راشي، زموږ سیکورټي فورسز هم ټارګټ کوي، زموږ پولیس هم ټارګټ کوي، زموږ سیویلینز هم ټارګټ کوي. دا ایشو بار بار ټیک اپ شو، خو د هغې طرف نه څه ریسپانس رانغلو. د پاکستان او د افغانستان ملیټري پاورز کې ډېر فرق. پاکستان ډېر مضبوط ملیټري ده، دغه لکه مطلب افغانستان کم از کم پاکستان سره په دې معامله کې نشي کولی. ډېر افغان چې کوم رونه خویندې دي هغه دا اکنالج کوي، نه اکنالج کول پکار دي. پاکستان واقعي ډېر خدمت کړی دی، خو چې دا کوم انداز کې اوس مونږ دا جنګ شروع کړو نو زما په خیال هغه خلک به اوس هم مونږ ته د دشمن په نظر باندې ګوري. دینه که د پیسو اخیستو چې کوم کمپلینس دي هغې باندې انکوایري کوي او د پراپر ټیک اپ کوي. مطلب دلته هر یو کس دا غواړي چې افغان چې کوم دلته رونه خویندې دي د هغې عزت هم پاتې شي، هغې ته سهولت هم میلاو شي، او که هغې واپس استولی هم شي نو په ډېر با عزت طریقه باندې هغې واستولی شي. چې کوم ایلیمنټس آر بیک بای انډیا او چې کوم ایلیمنټس هلته کې لکه مطلب نور ایجنسۍ سپورټ کوي، هغې غواړي چې د پاکستان او افغانستان تعلق خراب شي. امریکې څه ورځې مخکې په افغانستان باندې سانکشن ولګول. هغوی هغه خپل افیشل بیانیه کې دا ووایي. هغې نه مخکې برطانیې چې کوم دی په افغانستان باندې ویزې بندې کړې د سټوډنټس یې کمپلیټ. کیمرون باندې یو دوه درې نور ملکونه باندې افغانستان هم اچولی دی. آیا دا هم یو وجه کیدی شي چې نړیواله دنیا چې کومه ده یا نړیوال ملکونه چې دي هغه هم په د افغانستان باندې یو پریشر راوستل غواړي چې پاکستان سره خبرې ته کړي؟ بدقسمتي دا ده چې کله د دې انټرسټ و د روس خلاف نو ټول ملکونه دلته ناست، اوس چې د دې انټرسټ نشته دی نو مطلب ټول ته واپس لاړل.